बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तانو उम्मीद लरم چې تاسو بروغ جوړ او خوشاله وي او ژوند په مازوګ په دوستانو مردان کې نن بیا ډیر ظلم شوی دی زیاتې شوی دی یو بل شزلمه نامعلومه افرادو قتل کړ د خپل میډیکل سٹور کې نامعلومه افراد راغور د قتل کړ څه د غلې واردات نه د سپیسیفیکلی دغه د قتل د پر راغلیو د کسان څوک ور دغه څه دښمنی و دوستانو د بارے کې ټول معلومات په دې ویډیو کې شریکو او که تاسو ټول معلومات باندې ځان خبرول غواړئ مونږ ویډیو ځان ستر اخیره پرې ګورئ چې کوم ملګری مونږ په چینل باندې نوی دي هغه د مونږ چینل مخه ځان سبسکرایب کی ټاله نشان دی وای تاکي مونږ راتلونکي معلوماتي ویډیو تاسو ته اسانه سم لاوي دوستانو دا واقعیا د مردان د چې یو شزلمه چې اتو خويندو یو ورورو ظالمان وته دکان تر نه تلو او دغه باندې انده دون فایرینګ وکړو یو ډازې په نه د کړي دوه ډازې په نه د کړي خو برشت په والد اغه نه بعد تختیدلی اخر دغه څه دښمنی جو دوستانو قیامت نشانه او کې یو نشانی دا چې قاتل او مقتول ته پته نه لګي چې قاتل د مقتول ولې قتل کوي او مقتول ته دا پته نه چې د څوک د دمه ولې وژني دغه سم اخر زیاتې څه کړي دوستانو مونږ د معاشري علماء فکری ادا چې مونږ انسان خوشاله نشو صحیح کول چې څوک خپل کور کې روټي خوري کنه نو کله چې هغه لګه غونډه غلطه خبره وکړي نو مونږ به تاسو سترګو کې ګوتې منډو چې تا دا خبره غلطه وکړه آیا هغه مطلب سوي چې څوک پړه لیکه خلک دی هغه خبرې کولو طریقه هم بدلوي او هغه چال چلن هم بدلوي هغه ناستی پستی طریقه هم بدلوي دلته یو څه ظالمي چې قتل کیږي او راتو خويند ورورین هغه اتو خويند باندې بستریږي چې یو ورور وي هغه وته روزګار کوي او روزګار باندې خپل کور ساتي هغه مړکیدونه مخکې خو یو ځل سوال کول زړه کې بوچوي چې اخر ولې ما څه د ظلم چې کوي اخر ولې کوي تاسو دوستانو یا پولیس ای چې مونږ به دا قتلان چې دي د ډیر زر گرفتار کو خود دوستانو سوال ده چې د بغض کینه او حسد به مونږ کله پرې زړونو کې ساتو د دشمنیانه به کله پرې پلو ولې د دشمنیانو د لاسه خدا سي ډیر شازلمي چې د دنیا فن نه روکڅ چې خو چاته څه غټلی نه دي ار چا توان کړي چې چا په ډس کړي دي اغه ها توان کړي دي څوک چې مرچوي دي اغه ها توان کړي دي صرف نفرتونه سیوا کول دي کدا چې کومه مسله مسائل دي هغه په مینا په محبت باندې حل کیږي که څوک حل کول غواړي دوستانو د باره کې تاسو سره دا کمنټ سیکشن کې خپل رائے اظهار ضرور وکړئ والسلام